الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یاسین مبارکه تا دې خدای خوشحاله کړه. تا داسې یو زبردست کوېسچن وکړه، زبردست سوال دې وکړه. دا سوال زما لپاره هم کارآمد دی، دا د زما چې کوم نور دوستان دي ملګري هغو لپاره هم کارآمد دی چې چېرته مؤمنان مسلمانان دي او د رمضان شریف د اهتمام خیال یوي هغو لپاره هم کارآمد دی. دا ختم مبارک چې دا تقریبا لکه څنګه مې تاسو ته عرض وکړم، دا تقریبا 123 کال دی چې دلته په دربار مبارک کې باباجي صاحب رحمت الله علیه، یعنې زما د والد صاحب نیکه چې و د حاجي ګل صاحب مبارک پلار و شلمان باباجي صاحب، د هغه په خپل ژوند باندې دا شروع کړی دی او دا ختم الحمدلله روان دی. او په هغه زمانه کې به هغه دلته په رمضان شریف کې 2 ختمونه کول، یو به په دا 1 او 2 او په 3 رمضان، او بل بیا په 25 26 27 باندې 15مه شپه 26مه شپه او 20مه شپه دا 2 ختمونه به باباجي صاحب رحمت الله علیه زمانې نه کېده. بیا د هغې نه پس حاجي ګل صاحب مبارک به هم دا 2 ختمونه کوله. بیا د هغې نه پس چې کله د سه مبارک زمانه راله او موږ هم په خدای خدای مهرباني وکړه، قرآن شریفونه هم یاد کړه. بیا به چې اول ختم وشو، اول ختم پسې به ما ته سه مبارک وي چې بچې اوس تکړه شه، زه پسې ولاړ یم او ټول حفیظان به ولاړ وو. یو به مو 5 شپې وکړه، بیا مو 5 شپې وکړه، بیا به هم 5 وکړه. په دې جومات کې به 2 ختمونه کېدل. هغه ختمونه ښه وي. اوس داسې مشایخ راغلل چې هغوی وایي چې نه دا کیسه مونږ را دغه کوو، یو د اول ختم وشي، یو به ضیاء الله مولوي صاحب په دې اوږدو تراویح کې وکړه، او بل معتکفینو لپاره ضیاء الله مولانا صاحب چې دی د 21-22 نه شروع شه په 29 باندې خلاص کا. دا 3 ختمونه وسم الحمدلله په دې جومات کې الحمدلله ډېر وختونه هم شروع دي. الله پاک یې قبول کړه. او رمضان شریف خو دومره لوی فضیلت دی چې په دې کې چې دی حضور علیه السلام فرمایي چې نوم الصائم عبادة وصمته تسبیح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور. حضور علیه السلام فرمایي چې روزهدار سړي خوب چې دی دا عبادت دی. نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح، او چې چوپم ناسي روزه سړی دام داسې لکه ذکر کې او دعاؤه مستجاب، او دعا چې دا قبولېدونکی الله یې قبلوي. وذنبه مغفور، او ګناه چې ده خدای پاک ګناهونه معاف کړي. د رمضان شریف دا فضیلت دی. او حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان يكون الرمضان السنه كلها. ما امتیان په دې خبر شو چې په رمضان شریف کې څومره خیر دی، دا به تمنا وکړه چې ټول کال دا روزه وای. او بل حدیث مبارک کې حضور علیه السلام فرمایي ان الله يعتق في كل ليله من رمضان 600,000 عتيق من النار. الله پاک هر شپه د رمضان لکه نن دا او کبیګاوه شپږ لکه هغه خلک چې جهنم لایق دي هغه خدای پاک بخي. فاذا كان اخر ليله منه اعتق بقدر ما مضى. چې کله اخري شپه شي د یو کم د شپو کې څومره بخیلي شپږ لکه دا ټول بیا بخي. خدای پاک وکړه چې موږ تاسو ټول په دې رمضان شریف کې خدای پاک راته بخښنه وکړه. او حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې د رمضان شریف د اولې 10 ورځې چې دا رحمت دی او دویمې مغفرت دی، او د 3 عشره چې ده عتق من النار، د جهنم نه خلاصېدو. د خدای پاک موږ تاسو ټولو جهنم د اور نه خلاص کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.